حیات محمد خان شیرپو د تاریخ په یو ډېر هنګامه خیز دور کې سیاسي میدان ته راغی. دا یو داسې سیاسي حوالې سره او تاریخي حوالې سره او بیا زموږ د ملک چې کوم صورتحال د مارشل لا په دغه ټولو حالاتو کې چې تاسو وګورئ نو دا دې دور کې راپاڅېدل او سیاست کول دا ډېر ګران کار و. حیات محمد خان شیرپو په دغه دور کې راپاڅېد چې یو طرف ته خو مارشل لا جبر و زور او تحریر او تقریر باندې پابندۍ وې، خو بل طرف ته چې کوم دی خلک چونکې ډېر تنګ وو او د امریت مسلسل لسو کالو د مسلسل یو دغه نو په دغه دور کې چې کوم دی سیاست ته راپاڅېدل دا ډېر ګران کار و. خو دا یو داسې دور دی چې په دې کې زمونږ د پاکستان د جوړېدو نه مخکې یا د پاکستان د جوړېدو نه پس چې کم قیادت او کم د سیاسي پارټو هغه هغه زوړ قیادت چې کوم دی نو د هغې خپل یو وخت هم تېر شو، خو بهر هغې ستړي شوي وو. خو دې نه علاوه چونکې په سیاست باندې په سیاسي پارټو باندې په جلسو باندې جلوسونو باندې پابندۍ وې، نو ځکه خلک چې کوم دی نو دا نوي خلک چې راپاڅېدل لکه حیات محمد خان شیرپو غوندې په ټول پاکستان کې، نو هغه د پاکستان هره صوبه کې چې زموږ په صوبه کې چې کوم دی شیرپو چې راغی نو د خلکو د توجه مرکز وګرځېده، ځکه چې خلکو څه اورېدل غوښتل، خلک تنګ وو. نو بیا د پیپل پارټي بیا په داسې دور کې راغله چې نورې پارټۍ خو په خپل ځای وې، هغې مې خپلې پابندۍ مې دغه مې خدا پیپل پارټۍ یو نوی آواز و. په دې دوران کې چې کوم دی حیات محمد خان شیرپو راغی نو خاص طور سره د نوي کل هغې ورسره ډېر توقعات وابسته وو او نوي کل زلمي چې کوم دی هغې حیات محمد خان شیرپو د خپل هیرو په طور باندې هغې وګڼلو او د هغه په دغې پسې روان شو. نو دغه دور چې کوم دی کې د حیات محمد خان شیرپو د سیاست آغاز کړی دی او یو نوې پارټي د پاکستان پیپل پارټۍ په نوم باندې په وجود کې راغله. نو دغه یو نوې قیادت هم او یو نوې فکر په دې حوالې سره د دې یو ډېر په پاکستان په سیاست کې یو ډېر اهم رول و. بیا هغې نه پس چې کله د ایوب خان مارشل لا نه پس بیا یحیی خان راغی، دغه دور هم چې کوم دی دوی وکت. ورپسې بیا د پیپل پارټۍ حکومت راغی. په دغه دور کې حیات محمد خان شیرپو د خپل علاقې په حوالې سره هم او بیا د خپلې صوبې د مسایلو په حوالې سره هم چې کوم دی د خلکو توجه ځان ته راړولې وه او هغې کې به دا یو دغه و چې هغې د خلکو خبرې ته به غوږ نیوه، خلکو خبره به په غور اورېده او خلکو به وایي چې زموږ نجات دهنده دی. بهرحال دا چونکې د نوې قیادت و نوي حالاتو نو ځکه هغې هم چې کوم دی ولس ته توجه ورکوله، نو د خلکو په زړونو کې چې کوم دی د شیرپو خان لپاره ډېر لوی دغه پکې خلکو وایي چې دا سړی به زموږ مسلې حل کړي. نو دغه دور دی چې مونږ دا ګورو چې د پیپل پارټۍ یو زور په حوالې سره د هغې نوم په حوالې سره هغه هم اقتدار کې راغله او شیرپو خان هم اقتدار کې راغی او بیا خلکو چې کوم دی د هغه سره رابطې جوړولې او د دې ملک د دې سیاست په حوالې سره هغه چې کوم دی نو د نوي کل خاص طور سره او د پاکستان او د دې صوبې د خلکو په سیاسي حوالې سره رهنمایي هغې کوله. نو خو چونکې بیا وروستو حالات داسې را پیدا شو او بیا یو حادثه کې چې کوم دی هغې حق ورسېدل، نو د هغې دغه کردار چې کوم دی نو بیا تر اخره پورې خلکو یاد ساته. خو دا وه چونکې هغې څه کارونه کړو نو ځکه د هغې نه پس چې کوم دی د هغې ورور راغی آفتاب خان شیرپو او بیا ورسره بیا وروستو ورپسې کوم دی سکندر خان شیرپو. دا ټول چې کوم دی نو چونکې هغې څه کارونه داسې کړو د هغې خلکو څه تعلق داسې و رابطې داسې وې، نو ځکه دوی ته چې کوم دی یو میدان کولاو و. هغه چې کوم دی د پاکستان پیپل پارټۍ د صوبې په قیادت کې چې کوم دی هغې هم ځان له یو مقام پیدا کړ. نو زه په دې موقع صرف دومره ویلی شم چې حیات محمد خان شیرپو
د یو نوي فکر سره د یو نوي قیادت په حواله سره هغه چې را پیدا شو. دا دور داسې چې دی کې نوې قیادت په ټولو پارټو کې را پیدا شو، خو چونکې نورې پارټۍ زړې پارټۍ وې او دا یوه نوې پارټي وه، نو دوی کې خو بیخي د نوې سر نه چې کوم دی د قیادت راغی، نو حیات محمد خان شیرپا دغې دور د ظلمو خاص طور سره او د نور صوبې د خلکو د سیاسي ذهنونو د هغې لپاره د خلکو د توجه مرکز وګرځېده.